وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لله خاص د پار د الله تعالی دی ما آغس فی السماوات چې پاسمانونو کې دی و ما آغس فی الارض چې پزمکه کې دی. و ان تبدو او کچری تاسو ظاهروي ما آغسیزر لرا فی انفسکم چې په نفسونو ستاسو کې دی او تخفوه یا تاسو پټوي اغه لرا یحاسبکم حساب بو کتاب سره بی پاغیمان الله تعالی فیغفر الله بخنه کوي لمن آغا چاته یشاء چې اوغواړي ويعذب الله غضب ور کوي من آغا چاته یشاء چې اوغواړي. والله الله تعالی علی کل شیء پر یو سیز معنی قدیر قدرت والده. آمن الرسول ایمان راوړه ده رسول بما پیغمبرانو عقیده د پیغمبرانو بما پاغسیز معنی انزلا چې نازل کړه شوی الی په طرف داغه من ربی د جانب د رب ددنه والمؤمنون او مؤمنان کل آمن بالله هر یو د اغینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل دی ټول آمن ایمان راوړ بالله په الله تعالی باندې و ملائکتی په پرختو باندې و کتبی په کتابونو د باندې و رسوله او په پیغمبرانو باندې هغه ویلا نفرقو من تفریق نکو جدائی نکو بین احد من رسوله پامیانز د یو د پیغمبر داغه کې وقالو دی و من سمعنا واورید و اطعنا من تابعداری کو غفرانک الله بخدو کې من ته ربنا و رب زمنګ و الیک المصیر الله خاص تا طرف ته ګرځیدلی. سوره بقره دا الف لام میم نواله دړمبه یا ایو الناس عبدو پورې دا دورو کو دا سوره بقره مقدمه وا بیا یا ایو الناس عبدون والے دردی والله بما تعملون علیم دیدای کې د صورت هغه مطالب هغه ذکر شو. اوس دیدای کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض نا خلاصہ و حاصل د صورت ذکر کړي. نو پللہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے اثبات د توحید کی د لا الہ الا اللہ کی چې دا کائنات کې سوم دی دا د الله دی او د الله نه هیڅ چیز پټ نه دی. که انسان په خپل لکه کم سوچونه او خیالات لري که خود یو که بد دی که ظاهری یو که پټی نو الله پایمانه عالم دی. فیغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء چې غواړي نو بخنه وته کی چا اخلاص سره توبه او باسله اسوک توبه نو باسي علی بغضب ور کوي. والله على كل شيء قدير. یا آمن الرسول بما انزل الیه من ربی ایمان راوړل باور کړه تصدیق کوي پیغمبر دا ټول آیاتونو احکام چې الله پر علیږي او دارنګ ایمان راوړل پاغه معنی مومنانو ټولو کلن دا ټول آمن بالله ایمان راوړل په الله تعالی و ملائکتی په پرختو په کتابونو او دی وی موږ د پیغمبرانو په مابین کې تفریق نکو. متا ته په تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کې ما ویلو یو خو درجه او مقام او مراتب دي
نو موږ جدائی نه کو تفریق نه کو په دې اعتبار سره چې د یو پیغمبر قدر کو د بل نه کو یو پیغمبر منو بل پیغمبر داسې تفریق جایز نه دی باقی مراتب یو پیغمبر الله یو مرتبه ورکړه بل له بل مرتبه ورکړه لا یکلف الله من مکلف لا یکلف الله مکلف نه جوړي الله تعالی نفسا یو نفس لرا الا ذا مگر په طاقت دا غسرا لحاد پار دا ما کسبت چا کسب کئ وعليها پغمانی وزر دا گناہ ما اکتسبت آغا چغا گناہونا کئ ربنا او رب زمنگا لا تواخذنا اللہ منی سی منگا ان نسینا کچاری زمنگنا ہیر راشی او اخطعنا یا منگنا خطاوشی ربنا او رب زمنگا ولا تحمل علینا مبارکے پمنگ مانے اس رنداسی بوجونا کما حملتو لکا سنگ تابار کرو علی الذین پاکسان مانے من قبلنا چه مخ زمنگنو ربنا او رب زمنگا ولا تحملنا اللہ مبارکے پمنگ مانے ما آغسو لا طاقت لنا چی نشتر طاقت منگ دا پارا بھی پاغی مانے وعف عنا اللہ بخنو کی منگتا وعفو کی منگتا وغفر لنا بخنو کی منگتا ورحمنا اللہ پمنگ مانے رحمو کی انت مولانا تو مولا زمن گئے فانصرنا اللہ امدادو کی زمن علی القوم الکافرین پا مقابلہ دا قوم کافرانو کے اس اللہ فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ یو نفس مکلف نه جوړي مگر دوره چې سوره داغه طاقت وي ګورئ الله په جامانه دوره بار نګدي چې هغه وړي نشي الله په موږ باندې داسې احکام نه دي مقرر کړي چې هغه زمونږ د وس نه باري بلکې داسې احکام چې هغه زمونږ د وس د لاندې دي وګوره شریعت څومره اسانی ورکوي په هر عمل کې لکه موږ دی نو شریعت په ولاړی کو که په ولاړی نشي کولی بیمار پناسته وکا پناسته یې نی په ډډی وکا ته موږ لا اودس کې یخینی ګرمي اوبه استعمالو اوبه دله نقصان در کوي تیمم وکا څومره اساني ده چې هر عمل کې ده ګوره ښه شریعت ډیر آسانی راولی بیا اللہ فرمائی لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت علماء وی لها دا پار دا ما کسبت چه کسب کرده ده وعلیها پاگی مانی اغا دا پاسا آغا اکتسبت دا اکتباس تے طالبان بھی پوئیگی علمی قاعدہ دا ابتعال لدی کہ انکماش تے انسان خپل مزاج دا دے نیکای طرف تا زور نه کوي د ګناه طرف ته تیز زی نیکی خوده اوچ په زوره کوي او ګناه ته په خوشای ورزي ربنا لا تواخذنا ان نسینا الله زمنګ مؤاخذه کې پاغه سیز مانی چې زمنګ نه هیر راشي ډیر اعمال د انسان نه هیر شي هیر ماپتا سړی روزه نیسلې دا صحابي راغې یا رسول الله ما غلطی شو ما خو پیره خوراک وکړه ما بس کیږي نبی علیہ السلام دا خو درمانه الله خوړو یو هیره ده نو هیره مانستا عمل نخرابیږي روزه دې نه ماتیږي یو خطا ده نو خطا چې کوم دی نو پا آغی معنی روجہ ماتیگی آغی معنی کفاره نشته ده او قضا بے که لکه یو سڑے او دس کئی او خورغڑی کول پنا خطایت تیر شو آنو دے با دی سکئی قضا با کئی اسی خو روجہ دی کس تاو خوڑا دو میاشت روجی با نیسی دائی پا بدل که کفاره با که خو نا دا با یو روجہ نیسی قضا با کئی دا زمانگ دا امام آدم ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک تے امام آدم امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ سنگ نسیان ماپ تے دا سے خطا ماپ تا زمان امام سے وہی نا خطا ماپ نا دا کہ خطا ماپ وا اللہ قرآن مجید کی فرمائی کہ کم انسان قتل خطاو کہ خطا تے او سڑے قتل شو پو کستا نا نو دے با دیت ورکی
نو که خطا معاف خو بیا په هغه معنی بار سم معاف وو هغه نه دیت بیا چا سلا غسته لہذا په خطا کې ګناه نشته ری کفاره نشته ری خو بدلا شته قضا به ورکوي ښه ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا الله په موږ داسې بوجونه موږ دی څنګه چې تا زموږ نه په مخکو خلکو معنی خو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ته مولا زموږ فانصرنا على القوم الكافرين دا سوره توبه بقره دا ګورئ دا سوره بقره بنیادی مسله هغه اصلاح اليهود فی ضمن المناظره د یهودیانو اصلاح کوله د وجه یو سپاره روغه ورپسې دا دویمه سپاره کم یو 2-3 رکو دغه خالص د یهودیانو باسو بیا احکام ضروری د پاره د مسلمانانو د الف لام میم نواله د ان الله علی کل شیء قدیر پورې دا 2 رکو دا د دې صورت مقدمه وا بیا د یا ایو الناس عبدون واله د دې اخیری رکو لله ما فی السماوات دا مطالب ذکر کېدل او د لله ما فی السماوات واله در دې پورې د خلاصه ذکر شو په 3 ځای کې یا ایو الناس عبدو الله لا اله الا هو الحي القيوم اغه مخ الهكم اله واحد الله لا اله الا هو الرحمن الحي القيوم او لله ما فی دا سلور ځای شو دغه دعوت اثبات د توحید د الله وحدانیت ثابت کوم ځای چې د الله وحدانیت ثابت شوه دی نو الته وسره پورن محمد رسول الله اغه رسول الله الته جو یا ایو الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا د نبی علیہ السلام مسله را او سبب د مسلمانانو لپاره احکام تاسو واوریدل جهاد پکې راغې نکاح پکې رااله رضاعت پکې راغې موز روجه پکې رااله حج پکې راغې زکات پکې راغې ټول احکام ضروریه هغه ذکر شو زمون شيوخ وای چې کومه صورت هغه مدنی وی په مدینه شریفه کې یعنی پس د هجرت ناغه نازل شوی نبی علیہ السلام هجرت کا نازل شوی دی او مدنی دی مدینه کې نه چې د هجرت نه پس نازل له مدنی دی ان پدې کې بنیادی شپه خبرې دي د الله د توحید اثبات کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات کوي او جهاد فی سبیل الله ذکر کوي او جهاد تش په دعاګانو په تسبیح نه کې یې لپاره خرچي ضرورت ته نو انفاق فی سبیل الله ذکر کوي او بیا چې کم دی چې څوک د توحید د رسالت په تقاضا باندې عمل کوي نو دا غي د لپاره بشارتونه د جنت او د دنیا انعامات ذکر کوي چې څوک ته انکار کوي مخالفت کوي غي د لپاره غضب او تخویفات ذکر کوي نو توحید رسالت تخویف بشارت انفاق فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله دا شپږ مسلې دا د مدنی ضرورت وي نو ان توحید دا عبارت د لا اله الا الله نه او رسالت دا عبارت د محمد رسول الله نه دا لا اله الا الله دا زموږ د ژوند مقصد دی دې مقصد ته وسنګ راځي په محمد رسول الله باندې دا زموږ د ژوند طریقه ده دا دواړه دی صورت کې هر صورت کې بدا سره راوځي نو د سوره بقره حاصل راوته چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس ښه دعا وکړه الحمدلله رب العالمین کریم ته زموږ ټول راضي شي الله زموږ په حال رحم خدای تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي کامل رضا راکړي کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت خپل معرفت راکړي خپل عظمت راکړي الله زموږ په حال رحم وکړي خدای تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي درځه سمرم شرکا دي الله ټول ته دارین خوشاله ورکړي ټول ته خپل قربت او معرفت ورکړي الله ټول ته خپل عظمت ورکړي الله زموږ راضي شي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه سبا که خیری با
دا سوره آل عمران چې شروع کوو که نه نو دې لبه هر صورت لبه کوشش کوو یا سپاري صورت لبه یو مشر مولوي صاحب عالم راولو نو زه د نوې خبرې پکې سړی واوري نوې بزرګ سره ملاقات وشي نو هغې سره به زمونږ هغوی سره ملاقات هم کېږي اسه زده کړه به ته هم کوو نو سبا که خیر انشاءالله د دې صورت ابتدا لبه دا د وړکي لاهور مدرسه ده مشهوره مدرسه ده د چوټا لاهور مولانا محمد امین دوست مولوی سے مشهور شخصیت ده دوست مولوی سے به انشاءالله تعالی هغه به راغواړو نو سبا به راځي نو د نورو ملګرو ته مو وایي چې میلمه راځي چې کم از کم موږ ټول ورته ناست یو چې هغوی نه څه فایده والو ښه الحمدلله رب العالمین دعا وکړو